زموږ چې څومره اختلافات دي او زه به یو خبره پکې اضافي وکړم چې خاص کر مذهبي اختلافات دا اسلامي تعلیماتو مطابق څنګه حل کېدی شي؟ اختلافات خو د الله رحم وکړي. اوس کو زه وایم اختلافات نه دي، ځکه اختلاف در اصل کو موږ څومره کتابونه ګورو کنه او په کتابونو کې چې کوم د اختلاف جملې راغلي زما په سوچ باندې د اختلاف په خپل ځای باندې یو مقدسه جمله ده. نه دلته خیر هغه د کتابونو حوالې سره لکه څنګه د ائمه په خپل منځ کې په ډېرو مسایلو باندې اختلاف یا نور تاسو خبر لازم او عامي خبره کوم چون کې د اختلاف د جمله لګیدلې ده، خدا اختلاف نه دی، دا جګړې دي، دا د بل مسلمان بې عزتي ده، دا د بل مسلمان حق دی. بر خو هغه ټایټل یا عنوان د اختلاف د اختلاف په نوم باندې اختلاف خو زه تاسو هم زموږ په دې کتابونو کې امام شافعي صاحب اختلاف شته دی، د امام صاحب شته دی، حتی تر دې چې زموږ د په خپل منځ کې څومره غټ اختلاف دی. امام صاحب یو خبره کوي، دغه شاګردان امام ابو یوسف امام محمد صاحب دا د سیده دا سیده خو هغه اختلاف او الته پکې د مشرانو قدر او د مشرانو عزت دا موجوده، خو والله کوئی اختلاف دی. دا اختلاف نه، دا جګړه ده، دا اختلاف نه د بل مسلمان بې عزتي ده، دا اختلاف نه دی د بل مسلمان حق دی، د بل مسلمان سپکه ده. اختلاف خدا واستای او نظریه عقیده زما بل ما سره زما په عقیده نظریه ما خپل دلیل دی، تاسو سره خپل دلیل دی، ته د خپل دلیل په بنیاد باندې په سم لارې، زه د خپل دلیل بنیاد باندې په سم لارې زه به تا ته کنځلم نه کوم، ستا عزت به م نه لوټ کوم، ستا بې عزتي به م نه کوم. دې ته اصل کې اختلاف ویلی شي. خو ما تاسو وړاندې ویلي موجوده اختلاف نه دی، موجوده سینهزوري ده، موجوده کنځلې دي، موجوده بېهودي ده، موجوده د چا د عزت او د ابرو سره لوبې کول دي. اختلافات زموږ مشرانو کړي دي، په رفالدین او په غیره کې هم شته دي، خو چې بل چا پسې تلل ته مونځ هم کړی او داسې هم کړی، د هغې روټۍ هم خوړلی. او موږ خو یو مسله کې په یو طرف شو، خو هغه بل طرف ته هر څومره حق دی. نو بس ما دې مسلې ته ویلي دي، زه به په هغې طرف ولاړ یم، هغې ته به کنځلې هم کوم، د هغې بې عزتي به م کوم، د هغې مشران کشران ټول به یادوم. نو لہذا اختلافات خو شته دی په امت کې، او اختلافاتو حد پورې نو مسله به حل شي. او تاسو وایئ ختم به څنګه شي؟ او د ختمېدو دپاره بهترین حل هم دا دی چې اختلاف تر حد د اختلاف پورې وي. نو چې اختلاف کله د خپل حد نه تجاوز کوي نو بیا نه ختمېږي، بیا به زیاتېږي. اوس مثال د مثلا زما تا سره په یو عقیده نظریه کې اختلاف دی، ته ما سره ناسي، بس ما نه انټرویو اخلې، زه جواب در کوم دله، او که دا تر دې حده پورې نو ستا عزت هم پکې شته دی، ستا قدر هم پکې شته دی. او که دا اختلاف زه دې ته ورسوم چې نه ته خو مثال هټ کر د بل ځای نه راغلی، یا د بل تنظیمي، یا د بلې ژبې، یا د بلې علاقې، نو زما ستا دلته ناسته نه کېږي. اختلاف باله ختمېږي چې موږ اختلاف تر اختلافه پورې وساتو، نو اختلاف به ختم شي. او که اختلاف نه واړو او بیا جګړې شي نو بیا ختمېدو صورت بلکل نشته دی.